یو خبره درته کومه، دواړه طرفین په غلطه باندې دي. نن زمونږ ملک پاکستان دا مسله راوچته کړې ده چې مهاجر د خپل وطن نه وباسي. دلته درته زه واضح خبره دا کوم، یو خدا خبره ده چې د یو ملک نه مسلمان اوخکل دا څنګه دي. په شریعت کې پاسپورت ویزا دا نشته. دا د انګریز یو چال دی چې د مسلمانانو په منځ کې د تفریقې او جدایۍ دپاره ویزې راوښکلي دي، پاسپورټونه یې راوښکلي دي. په دې باندې دا مسلمانان تس نس کوي خپل منځ کې. دویمه خبره دا ده چې دغه انګریز خو ما ته دلته په خپل منځ کې جنګوي، خو یورپي ملکونو ته چې لاړ شي نو یو ویزه درته د یورپي ملک ولګېدله، بیا ګرځه، بیا وایي چې په بارډر باندې وړې صرف او صرف ژبه بدلیږي، بلې ویزې ته ضرورت نشته، ته ګرځېدی شي. خو مسلمانانو ته دا ویلي چې پاکستان والا به سعودي ته ځي، دی به ویزه جوړوي، افغانستان ته ځي، دی به پاسپورټ او ویزه جوړوي، د هغې نه بغیر نشي تللی. ولې؟ د دې دپاره چې مسلمانان خپل منځ کې متفق نشي او د دوی دا اتفاق ختم شي. علا کل حال دا کوم نظم د مسلمانانو دپاره هر ملک دا خپل ملک دی. مسلمان چې کم ځای کې دی هغه دا نشي ویلی چې دا زما ملک دی، دا ستا ملک دی. نو پاکستان والا کو دا فیصله کړې ده چې مهاجر وباسي، دا هم غلطه ده. خو هغه طرف نه مهاجرین اغویم په دې کې په غلطه باندې دي. داسې نه ده چې اغویم اوسه پورې دا درته د پاک پیغمبر په دې منبر باندې درته دا خبره کومه. رسول الله مبارک هجرت کړی دی مدینه منورې ته، خو د مدینه منورې خلکو ته سپک نه دي کتلی. رسول الله مبارک ته مدني ویل کېږي، په مدینه منوره کې مدفون دی. د مدینه منورې خلکو ته سپک نه دي کتلی، د مدینه منورې خلکو ته هغه دا نه دی ویلی چې تاسو بې حیا یې او تاسو کې دا دي تاسو کې دا دي. زما افغانیان وروڼه د نه خفه کېږي، خو اکثر په ژبو باندې دی دا وایي سستا ملک دی، دا غلام ملک دی، موږ به خپل وطن ته لاړ شو. ای د خدای انصاف داره، دې ته خپل وطن ولې نه وی؟ دا ستا وطن نه دی. د مسلمان دپاره هر وطن خپل وطن دی، نو هغه هم په غلطه دي. موږ به خپل وطن ته لاړ شو، په دې اسقا وطن کې موږ څه کوو؟ او دلته بے حیايي ده. زر مماله د پنجاب ته نه راکې، ته ورشه پنجاب کې دا وګوره، ته ورشه په سند کې دا وګوره، ته په پېښور کې دا وګوره، دا فحاشي ده، دا فحاشي ده. د ملک خو تام ما سره 50 کاله تیر کړه او ته خپل هم دا دعوه کوې چې زما نیکم پکې پیدا شو، زما پلار هم پکې پیدا شو، ما ته ولې وباسي؟ تا د خپل ملک ته دې ملک ته تا خپل ملک ویلې نه دی. هر وخت ماله ته تا نه راکې، پیغور راکې، ستا په پنجاب کې وایي دا کېږي، ستا په پېښور کې دا کېږي. نه نه نه، مسلمانانو دپاره خو هر ملک خپل ملک دی. نو هغه طرف ته هم په غلطه دي، موږ هم په غلطه یو. که مهاجر لاړ شي، افغانستان ته لاړ شي، هر چرته چې لاړ شي، ماله چې الله پاک څومره رزق مقرر کړی زه به هغه خورم، د هغې نه زیات نه خورم. اکثر رونه دا وایي، په دې باندې دې نه خفه کېږو، اکثر رونه دا وایي دا مهاجر چې لاړل نو بس هر څه به ارزان شي. نه صاحبه، اجتماعیت کې برکت دی. معاشره څه ته وایي؟ علامه شمس الحق افغاني رحمه الله وخت نانوګه شو دا یو خبره ته کو. معاشره وایي د عشره نه دی او عشره لسو ته ویل کېږي. وایي معاشره مطلب دا چې دې کې د هر یو انسان حیثیت دا لس دی. لکه موږ دلته 10 کسان ناست یو، نو دا موږ دې نه ګڼو چې موږ یو کس یو، دا 10 کسان یو، یا 100 کسان ناست یو، یا 2000 کسان، یا لکونه ناست یو. نو هر انسان دا تعداد د معاشرې سره زیاتیږي. معاشره کې به وخت داسې تیرې، د اجتماعیت وخت به تیرې، او چې کله اجتماعیت راغې یو انسان وي دا په 10 ګرځېږي او بیا په 100 او په لکونو باندې ګرځېږي. مونږ په خپله په ځان باندې
دا را ټیټه کړې ده. نه صاحبه غلطه خبره ده. په خپل ځي لاړ دي شي خدا هم مه وایې چې لاړ به شي موږ ته به رزق زیات شي. د چا پتلو باندې څوک د چا رزق نشي خوړی. او بیا دویمه خبره زمونږ مسلمانان ډېر ظلم او زیاتې دا کوي چې کم وی رواني د هغه نه څیزونه ارزان اخلي. شیشې وی لا ما اخلی دا اوس په د افغانیان ځي وی ارزان بیتې واخلو. کورونه را ما اخلی دا کورونه به مو ارزان شي. د چا د مجبورۍ نه به غلطه فایده نه اخلي. بهتره خدا ده چې تا سره 50 کاله تیر کړل ته ور د کور چې لس کېږي 15 ورکا چې سمرانه روانې دا ستا میلمستیا شوه. علا کل حال هجرت کول دا سبد نه دي خو ما درته وویل چې دواړه طرف ته په غلطه باندې دي. خو زمونږ پاکستانیان دي دام په غلطه دي او که مهاجر دي هغه هم په غلطه باندې دي. هغه وایي مهاجر څومره لوی عزت دی نو خو د انصارو هم عزت شته که نه. په مدینه منوره کې دوه قسمه مسلمانانو یو ته انصار وي بل ته مهاجر وي. انصار ورله کورونه ورکړو ځایونه ورکړو. دا دواړو الله رب ذوالجلال صفت کوي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. دوی د بنی اسرائیلو کار کې مهاجر تر اوچت کې په قرآن کې د مهاجر ذکر راغلی دی ورسره د انصار هم ذکر راغلی دی.